اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سمین و ناظرین، ایوا پښتنه ډیره زیاته کیږي چې دا برزخ شي ته ویل شي. برزخ څه فلسفه ده، څه حکمت دی او برزخ دی چې بکیږي البته غواړم څه خبرې دی حواله کې د پردې ته ویل شي حایل رکاوټ. لاند الفاظو کې دا قرآن کې دا ټکی راغلی دی ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. چې دغه دنیا نه علاوه برزخ دی، هغه ورځې قیامت پورې دی. نه څه مراد دغه دنیا نه هټ کر، اخرات نه هټ کر، دوی بو مانس کې نه اخرات نه دنیا دي ته ویل شي برزخ. یو داسې ویل شي چې ځنه خصوصیات اخرات ولو کې موجودي، ځنه خصوصیات دنیا ولو کې موجودي، خو فرق د برزخ دغه دنیا سره دوره دی لکه ای مور شکم سره دغه دنیا فرق دی. مثلا یو بچی چې مور شکم کې دی هغه ځان ته دنیا ګڼي مور شکم، خو دا بچی چې مور شکم نه دنیا ته رسید د دنیا څوره سره د څوره وسیع دی بے نهاده اندور برزخ وسیع ده ستر ده دغه دنیا نه وسعت دور زیاته. ځکه روایت کې چې یو مؤمن متقی پرهیزګار انسان چې کله هغه قبر کې کېږي ناغه ته خپل سترګو وسعت سره سترګې وغړو مغوره غته قبر ستريږي. نو ظاهر کې خو قبر مغات خوري ډیډ بوډي کې خېده چوشه پر باندې خدا خو ظاهر شو ایدی باطن نه دغه دنیا باطن چې کوم دغه برزخ ده هغه ډیر وسیع وسعت والا ده. دا یو نقطه معارضه کو چې برزخ یعنی پرده نه دا دنیا باقی رکھا کې دې شي. ته ذهن کې دا سوال راشي چې د کوم کسون څخه مړ کیږي، خو یو به جنت ته به جهنم ته ځي. نو خدای دا فیصله ویری نه کوي، بس اواله په کوله فیصله کړی وي چې کوم جهنمی اون دغه جهنم ته وستي، کوم جنت له هغه جنت. مثلا مولا حسین جنت ته وستي، یزید جهنم ته وستي، فرعون جهنم ته وستي، امام موسی علیه السلام جنت ته وستي. فیصله وکي وسنه دا ویلی مثلا ټول برزخ کې مثلا دوی دوره انتظار کیږي بیا الی یوم یبعثون څو پرې قیامت نه وي. دا په برزخ کې وي ادم نو څخه ختمه پوری تو نن ورځې پوری چې سور انبیا اولیاء اوصیا شهدا صدیقین صالحین ګدایان بچیان څوک مړ شي دی وړو غټ مسلمان غیر مسلمان کفار مشرکین منافقین دا ټول برزخ کې دي. وګورئ د فیصله وشي بس جهنم د جهنم ولا لور شي، جنت د جنت ولا لور شي. ایدی ما وجه علما و بزرگان داخی څه خداوند عالم د یو لطف د کرم د خصوصا بالخصوص مؤمنانو باندې هغه ده چې یو مؤمن یو خو بنیاد ولګاوه، مثلا مدرسې جوړ کړل، یو ونه ولګاوه، یو خو بچای تربیات کو موشه تویر کړلو، یو سکولي جو مدرسې جوړ کړل، پالي ولګاوه. دغه نه څوره فائدہ دغه معاشري ته ملويږي. ایدی ټول سببونه هغه ته منتقل کیږي برزخ ته. یو زوای دغه د استغفار کوي، خاتم موسی کوي، یو مثلا هغه ته خیرات کوي، نذرات کوي، یو هغه زوای نیک کارونه کوي، مثلا ولیان جوړي خلکو ته، یو سہولات جوړي خلکو ته. دې ټول سببونه زوینه نه کمیږي، خدا ټول شفت کیږي پلور ته. دیوان جنا چې د خپل کوم کمای شوی وي هغه کمای او ته زوای پر کی. مثلا یو زوای یو پلور دی هغه نه لاسو کول 15 کول المنزونه قضا شوی دی، خداوند عالم دی هغه 15 کول قضا المنزونه زوی زره سفر کوي. مگر دا چې کسبو قیامت کې بیل پوت شول بیا به شو کوته کوي. دیو جنا برزخ ایوا بنیادی فلسفه داغه دی، حکمت داغه دی چې د مؤمنانو نه کوم کمای شوی دی دغه دنیا کې هغه عبادتو کې کمای شوی دی، هغه کمای چوک ته پرا کی اولاد یو ته پرا کی دوستان یاران یو ته پرا کی. ځکه روایتو کې شته امام ناچو پښتنه وکړه چې مولا سره د مو استغفار کوي، دعا کوي، یا مثلا فتحان ویل یا خیرات نذرات دایمو مړو ته فائدہ ورکړي. امام ته تعلق لکه څنګه زنده انسان ته یو گیفت ورکړي، تحفه ورکړي، هغه سره ته خوشالي کی به نه هدا خوشالي کی. مثلا جامع کې چوک نوستي دی وخت کې شو د آیفون موبایل رادیو د لیپټاپ رادیو د ویل څه ګوډي شپه وه حصول انسان ته خوشالي کی. سیم اندي شان سره لکه څنګه زنده انسان گیفت تحفه د خوشالي کی. دا مړ برزخ کې ته استغفار ته دعا ته نیک کارونه ته فتح ته خوشالي کی. دا د برزخ یو بنیادی فلسفه ده چې هغه کې مؤمنانو هغه عمل صالح سره زیات شي، هغه اعمال سره زیات شي، هغه کمای برزخ کې پراشي. د بل طرف نه یو کافر او منافق مشرک سره ظالم دنیا نه لور دي، هغه یو بنیاد ګناهونو لګي څوره دغه ګناهونه خلق کوي، هغه ګناهونو کې دی سره نور هم اضافه کیږي چې جهنم سزا نور او سره هم زیاتیږي. چې خصوصا مو د فقار دی چې د څه بنیادونه ولګو، د څه کارونه وکړو چې هغه مو ته صدقه جاریه وي، چې هغه مو ته برزخ ته منتقل کیږي. د علم بنیاد ولګو، د سکول بنیاد ولګاوه، د پله د ګوډي د روډ د نور د شي نه چې هغه کې عوام ته یو ریلیف یو مدد ته حتی د څونه د ولګوله هغه ونی پخې نه کشري حیوان وخړل هغه ته فائدہ ده، هغه ته صدقه جاریه ده، یو نیک زوایدو لپاره صدقه جاریه ده. لذا واخ خبر یو بیا ټولم چې برزخ یو حکمت، بنیادی حکمت فلسفه راز دغه ده
چې مؤمن نه کوم کمای شوی وي هغه کمای برزخ کې یو ځای ته پره کې یو دی یو بنیاد لګل هغه بنیاد لحاظ نه هغه پراشي ازکه موفق جعفریه کې مشر بي باندې د پلار المنزونه څخه قضا نشوي دي او نه واجب دي چې ځنه مو مجتهدینو کې شته رهبر معظم هم دا فتوا ده چې مور ول المنزونه هم مشر بي باندې شدي واجب دي د پاره چې هغه برزخ کمای د زمان د لوحقین د دوستان یارانی ته پراکی و اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.